په 1998 کې سویزرلینډ په یو ښار کې د یهودو یو جرګه وشوله. د ټولي دنیا چیده سکالران 300 یهود پاغي کې شریک او ډیر ورځې هغې دا جرګه کوله چې اسلام به څنګه ختمو. په 1900 دستاویزو باندې مشتمل یو ډراپ هغې تیار دی او پاغي کې ډېرې خبرې دي. مدرسې هم په نښه کړې، ملا هم په نښه کړی دی. یو خبره هغې دا کړې ده چې د اسلام د ختمولو دپاره یو لار دا ده چې د دې امت او د مسلمانانو نوجوان ځان سره راونیسئ او هغه بېلارې کړئ او په خپل سب کې ودروئ. په نوجوان محنت وکړئ. نوجوان یې ولې ټارګټ کړ؟ هغې دا وایي چې دا بوډاګان مه چېړئ. د بوډاګانو دماغ او ذهنونه وچ دي، په دې کې نوې خبره نه زیږي. حقه زړه خبره ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بوډا دې پرېښودلو ته تیار نه دی. څو پورې چې نوجوان دی د هغې ذهن تازه دی، هغه اثر قبلی، هر نظریه، هر عقیده، هر سوچ چې د نوجوان په دماغو کې واچي نو هغه قبلی. نو ځکه نوجوان دی ټارګټ کړو. دویمه خبره دی دا کوي چې نوجوان دی وخت کې د اسلامي دنیا اکثریتی آبادی ده، زیاته آبادی ده د چا ده؟ په نوجوان مشتمله ده. اقوام متحده د هغې یو اداره ده د اعداد و شماریات. هغې د نوجوان تعریف کړی چې نوجوان چاته وایي. نو هغې وایي د 18 کالو نه واخله د 25 کالو پورې دا نوجوان دی. نو په دغه تعریف په بنیاد باندې په پاکستان کې 25% نوجوان دی. دویم تعریف کوي چې د 18 نه تر 13 کالو پورې دا نوجوان دی. نو بیا دی وایي چې 40% پاکستان کې نوجوان دی. دریم تعریف کوي چې د 18 نه د 40 کالو پورې دا نوجوان دی. نو بیا د دغه تعریف په اساس پاکستان کې 50% نوجوان دی، د باقی بوډاګان او ماشومان دي. او که دا د تعریف شرح لږه نور بره کې د 40 نه بره کې نو بیا 60 او 70% نوجوان دی. نو په پاکستان کې نوجوان سیوا دی او په هر ځای کې داسې ده. نو دوی وایي نوجوان راونیسئ او دی ګمراه کوي. اوس د نوجوان د ګمراه کولو دپاره به کم اسباب استعمالو؟ هغې ډېر اسباب ذکر کړي دي، خو هغه وخت نشته چې ذکر یې کړم. یو شی پکې میډیا ده، پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا او خاص کر سوشل میډیا. ځکه په دې وخت کې د ټولې دنیا چې کومه میډیا ده 95% په هغې باندې د یهودو قبضه ده، دا 5% د نورو ده. 95% میډیا د یهودو په لاس کې ده. نو د میډیا په ذریعه باندې زما نوجوان دی بې حیا کوي. ځکه په دې میډیا کې څه شی دي؟ او بې حیا جنکۍ دي، لوسې لغړې جنکۍ دي، باجي دي، ګانې دي، ډول دی. نوجوان د دې نه متاثره کېږي. نو دی قرآن والا نه جوړېږي، دی فیسبوک والا او دی ډول او ګډا والا جوړېږي. ځکه دی اثر د دغه ځای نه اخلي. بیا په دې کې دی ته باقاعده تبلیغات دي او په هغه مغربي دنیا کې د نوجوان د ګمراه کولو دپاره باقاعده ورکشاپونه دي. عقیده